رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د ابو هريره رضی الله عنه حدیث په بخاری کې دی او د حضور پاک نقل کوي دې ته مړه دې ته امانت وي والله کدا څه زمو قسم مې راته زم نشم کول بل هم نشي کول یو سړی په بل ځمکه خرڅ کړ هغه چې غزمه کاو کنه ستا منګي پکې راوته په منګي کې سره درو هغه غول منګي راوړو دی بل وی د ځمکه دی را باندې خرڅ کړی د سره درو منګي پکې راوته دا منګي وای او به کوڅوک داسې وای وای نو چې منګي پکې راوځي او د سرو زرو منګي وي نو ښځه او بچو سره به ګډېږو خیرات به م پکې وکړو امین به پکې موږ له خوروا موروا پخه کې چې راچېږېدله پخه که مه وخوره ولې منګي وموند هغه غونډ منګي یوړه سره د سرو زرو مینه او سړي له واپس کړه پیداواله وي تا په ما ځمکه خرڅه کړې د منګي خو دې نه دې خرڅ کړې دې ته ایمانداري وي او ته څه وایي ما چې ځمکه کې سو هر څه مې در باندې خرڅ کړه وړه منګي دی هم سم د نر بچي هم ایماندار ما ځمکه هم خرڅه کړې ده سره د هر څه مې خرڅ کړي دي وړه دې وي نه تا ځمکه خرڅه کړې ده منګي دې نو یاد کړې او وایي د سرو زرو منګي ستا دي دا بل وایي سرو زرو منګي ده وایي نو نشته پیشوکه پاکستاني پیشوکه ده چې هغه دوه مرغۍ په جګړه شوې او پیشو پې ورغرواله یو یې په یو لاس کې ونیوه بله په بل لاس کې خولې ته یې ور واچولې وایي ښه ده چې زه دله رالم ګنې لویه خونې خرابه به م کړې جنجال نه مې بچ کړه نشته نه پاکستان دا ګنده سیاسي لیډران چې ورته وایي چې دا منګي به جګړې مه کوې دې خوا راوړی دا زما دی یو نه م څپېړی دی بل نه م څپېړی دی چې دا زما دی لاړل قاضي له ایا ورته وایي صاحب د په ما ځمکه خرڅه کړې منګي راووته منګي رده کېږي بل وایي نه ما په ځمکه هر څه سره منګي رده کېږي قاضي سم برابر سړی و هغه یو ته وایي بچي دې شته وي یو وایي څه دي وایي لور مې ده بل ته وایي ستا بچي شته وي یو وایي څه دي وایي زوی مې دی دا لور دا د غزوي له ورکړه او دا منګي کې چې څه منتري دا په دواړو باندې ولګوي ځه دا څوک وایي دا د بخاري حدیث دی ابو هريره د حضور پاک مبارک نه نقل کوي